د مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز د اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنو اوریدونکو، ولسمشرۍ ریاست د ټاکنیزو کمیسیونونو او د دارالانشا رئیسانو د غړیتوب لپاره څخه د نمایندانو د معرفي کېدو د شرایطو معلوماتي کڅوړې پر هغو ګوندونو باندې وویشلې چې دوی باید یو کس د ټاکنیزو کمیسیونونو غړیتوب یعنې کمشنرانو ته او 2 کسه بیا د دارالانشا د رئیسانو لپاره څخه معرفي کړي. په دغو کڅوړو کې هغه معلوماتي اړخونه و چې باید پر اساس یې ګوندونه دا اقدام وکړي. د عدلیې وزارت په رسمي اډانه کې 2 ګوندونه راجستر دي چې 2 کسان به معرفي کیږي او 15 کسان به بیا د مدني ټولنې اړوند د هغه مدني ټولنې چې د انتخاباتو سره کار کوي دوی به ور معرفي کوي. همداراز له دوی څخه وغوښتل شو چې د یوې اونۍ په ترڅ کې باید پر شرایطو برابر کسان معرفي شي ترڅو دغه لړۍ زر ختم شي. په ټوله کې نن پر همدې مسایلو بحث درو چې دغه میکانیزم څومره رښتیا هم شفاف ده او یا هم د راتلونکو ښه مدیریت لپاره څخه او بالاخره د شفاف او عادلانه او سراسري ټاکنو د ترسره کېدو لپاره څخه دغه میکانیزم څومره کارا میکانیزم ګڼل کېدای شي. له ما سره د لاباس لپاره څخه میلمه ده د ټاکنو د څار موسسې رهبري غړی ښاغلی شاه محمود مل صاحب. په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. مل صاحب ستړي مه شئ. ښه راغلاست. تاسو ستړي مه شئ. مننه. شکر. نصیب شه. څومره دغه میکانیزم ستاسو په باور چې دقیقاً مو له ټاکنو اړوندو مسایلو څخه څار کړی او کوي څومره رښتیا هم هغه میکانیزم د چې موږ د بیا وشو کولای چې ښه افراد او د ښو افرادو په نتیجه کې ښې ټاکنې ولرو؟ د لوی بخښونکي خدای نه په نامه زه په خپل وار خپل سلامونه تاسو ته او کابل نیوز لیدونکو ته وړاندې کوم. بدون له شک چې تاسو مخکې ویلې انتخاباتي اصلاحات یو برخه د ټول انتخاباتي نظام پس لار ټاکنو باید یو برخه باید د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم هم له وخت له وجه نه او هم د ظرفیت له وجه نه متوجه وي تر هغو چې هر ټاکنو نه بعد موږ لاړ شو د سمون خواته. اما دا اوسني ټاکنیز اصلاحات نه تنها اوسني ټاکنیز اصلاحات تاسو که د تیرو ولسمشریزو ټاکنو را په دې خوا د ټاکنیز اصلاحاتو په نوم څه وخت څه هزینه سو څه کارونه چې وسول دا ډېر مثبت کام او ټولو هیله درلوده چې ښه نتیجه به ولري. اما موږ په هغه وخت کې هغه لړۍ د ټاکنیزو اصلاحاتو په دې دلیل نقد کړه چې دا زیاتره سیاسي ده نه حقوقي او تخنیکي. اوسنیز ټاکنیز اصلاحات هم چې تاسو وینئ دا هم زیاتره همداسې یو وجه لري سیاسي دي یعنې ډېر طبعا. نو هغه څوک چې غواړي ځان کاندید کړي راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو ته هغوی غواړي باید مطمئن سي چې نوي مدیران انتخاباتي چې راځي دوی په باور ولري یعنی شک او ګمان په ونه لري. نو طبعا دا شرط د غوراوي کمیټه له منځه لاړه او بل شرط داسې وړاندوینه شوی چې هغه افراد چې شارلست کېږي د پوسټ لپاره هغه به د ټولو هغه ولسمشریزو کاندیدانو لخوا چې ځان یې کاندید کړي د هغوی لخوا نه به رایګیري کوي او چا چې ډېر رای وګټلی هغه به د کمیشنر پایستیني. دا زیاتره د کاندیدانو د اعتماد لپاره د اصلاحات ترسره کیږي نه په ټولیز ډول د خلکو د اعتماد د لپاره او یا د واقعي شفافه او ښه ټاکنو لپاره وي. په دې کې تاسو هم برخه درلودله ستاسو موسسې یا ستاسو هغه نهاد. نو کله چې اندېښنه لري ولې مو په لومړي سر کې دا اندېښنه شریکه نه کړه؟ یعنې تاسو هم د تاسو له لوري دا منل شوي توافقات دي که نه؟ که تاسو لورای مرکو ته د مدني ټولنو متوجه سي موږ مطبوعاتي اعلامیې چې په موقع ورکول موږ دا پروسه فقط لدیارخه څېړله چې ټاکنو کې باید واقعي سمون راسي او هغه دای چې خپل انتخاباتي نظام او سیستم هماغسې په اساسي قانون کې وړاندوینه شوی باید مستقل عمل وکړي
ټاکنې کې باید لازم شفافیت ایجاد وشي. خلک چې رای ورکړي رای د امانت په توګه واقعا وړو کسانو ته انتقال پیدا کړي او حد ممکن ټاکنو کې د خلکو باور په بیرته یاد شي. اما تاسو ګورئ موږ له وړاندې ویلو چې ټاکنیز اصلاحات زیاتره سیاسي جنبه لري او د ټاکنیز اصلاحاتو په نوم باندې چې روان دي دا زیاتره موږ ته د قبول وړ نه دي. د کمشنرانو د انتخابات په ارتباط باندې چې ما په لاواله په قانون کې وړاندوینه شوې وه ترکیب د جنسیتي قومي موږ دا د نقد لاندې ونیو. موږ ویل چې زیاتره باید مسله د وړتیا او کاری ظرفیت مد نظر ونیول شي، نه دا نور میانونه. نتیجه مول د کمشنرانو ترمنځ څونه اختلافات د شکایت کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون بیا پاین زمان کې څو ور تغیرات راغل د کمشنرانو په منځ کې رئیس دارالانشار راغلی ته دا ځل تاسو کوم دغه موارد باندې بیا هم ټینګار وکړ. زه بیا هم ټینګار کوم چې اوسنی ټاکنیز اصلاحات زیاتره د حکومت او یا د راتلونکو کاندیدانو د اعتماد د جلب لپاره او د هغوی د اعتماد د رامنځته کېدو له خطره اصلاحات منځته راځي، نه په واقعي ډول په انتخاباتي چارو کې د سمون او شفافیت لپاره. یعنی مشخصا ریاست جمهوریت وایي چې د نوماندانو او په ټاکنو کې د اړوندو مدني بنسټونو پر توافق دغه مسله مسوده جوړه شوه چې بیا وروسته کابینې تصویب او ولسمشر بدون شک د اصلاحات خو څوک نشي راوړی. اوس تاسو کولی شئ هغه ناخوالې په تېرو ټاکنو کې د هغې د عدل خطر دا بیا تکرار نشي کولی شي چې اصلاحات نفیه کوي، نسی کوي کنه ټول اصلاحات غواړي. یعنی دقیقاً چې اصلاحات غواړي ولې اوس تاسو وایي چې دغه میکانیزم چې رامنځته شوی کنه دا هم کارا میکانیزم نه ده. نو کله مو چې دا تصویبېده، کله چې توافق د ټولو اړخونو یو ځای کېده، مشخصا مدني ټولنو آیا خپل غبرګون ښودلی شي مثلا پر دغسې میکانیزمونو باندې باید غور وشي او په دغه مورد کې دغه ډول اصلاحات راشي؟ غبرګون ښودل ته ښیو چې دا تاسو سره غږیو د خپل یو خبرګون د خپل یو نظر عمل ته خو تاسو ګورئ چې مدني ټولنې دي، سیاسي ګوندونه دي، مختلفې ډلې دي، ورڅو خپل نظر ورکوي. د سخوني کې زیات چا نظر ومنل شي. د اکثریت نظر په دی و چې باید اصلاحات منځته راشي، د اصلاحاتو په لړ کې اوسني کمشنران باید عزل شي او دا داسې وضعیت منځته راغی چې هېڅوک یې نشي کولی نفی کړي. تاسو د کمشنرانو ولې زه زیاتره تاکید په دې نه کوم چې موږ د ټاکنیز مشکل د نوي طرز العملونو د ایجاد یا د مدیرانو چې هغه شپږو نفره یا لس نفره کې دي هغوی په تغییر باندې حل کېدونکی نه ده. موږ غواړو واقعا یو دیموکراتیک بنسټ وي د ټاکنو د ادارې او نظارت لپاره شفافیت پکې موجود وي. هغه باید بنسټ ورته وکتل شي، په اصطلاح فانکشنالیزم ته وکتل شي، چې بعضې ورته وایي چې استقلالات حفظ شي، په کار کې مداخله ونیسي، کارمندان بېطرف عمل وکړي، انتخاب کې زیاتره باید وړتیا او د هغوی توانایي مد نظر ونیول شي، نه مثلا بعضې معیارونه چې مثلا د قومیت او د شان په بندا سمره چې هر قوم باید حضور لري د هېواد په هر نهاد یا هر بنسټ کې، ولې که ډېره توجه دې ویشته وسي نسبت دنه چې واقعا شفافیت موجوده وي، داسې حالات منځته راځي کله چې کلي توافق د ټاکنو د هغې نتایجو په ارتباط نه و، بیا نو اختلاف د خپله د کمشنرانو له منځه خپله د همغه نهاد له منځه راجګېږي چې څوک یې بیا نسي نفی کولی. نو د دې له خطره زه تاکید زیاتره په دې کوم چې موږ د اصلاحات طرفدار یو، اصلاحات غواړو، خو دا اوسني اصلاحات زیاتره زه فکر کوم د کاندیدانو او د مهمو سیاسي نخبګانو د اعتماد په خاطر ده، نه واقعي انتخاباتي سمون لپاره. یعنی تر ډېره حده پورې د مدني ټولنو غوښتنې هم پکې نه دي مطرح شوي؟ نه، مدني ټولنو غوښتنې خو منل شوي، ځکه مدني غوښتنې تاسو اکثریت مدني، زه شخصا د مدني ټولنه د فرد پایس د مدني فعال پایس زه زیاتره د سمون لپاره په تغییر او د افراد او مقامات زه تاکید نه کوم. یو نفر دو نفر درې نفر نشي کولی، اما وضعیت داسې راغی چې باید بیازل شوی وای، ولې دا چاره نه وه. ولې په ځینو مواردو کې باید مدني ټولنې غوښتنې باید منل شوې وي. مثلا تاسو اشاره وکړه چې د قومي او جنسیتي جوړښتونو ته بیا هم په دې میکانیزم کې ډیر پام شوی. هغه پر دې معنی که چېرته دغه 18 یا 19 خاندیدان چې دوی رایه ورکړه، که چېرته بیا د قومیت مسله دلته مطرح وه، یعنی
پښتانه پکې ډیر و، تاجک پکې نه و، یا زرګان پکې نه و، یا کم و، یا ازبکان پکې نه و کم، یا برعکس دغه سی پکې کمواله او ډیرواله و. نو بیا هر هغه چا چې ډیری رای ګټلې دي کنه ناکامانو څخه، نو د کامیابانو په ځای به بیا هغوی راځي. یعنی بیا به دلته قومي جوړښتونه په نظر کې نیسي، نه استعداد او نه د رایو مسله. متاسفانه یعنی په دغه برخه کې تاسو ټینګار ونه کړ. مخ لورای ټینګار کو اله کله هغه وخت د اوسنۍ د ټاکنیز قانون تصویبېده، موږ په دې ماده انتقاد وکړو. موږ له هغه سورس یو کمشنر ځان ته حق ورکړي چې زه راغلم کمشنر سم، طبعا باوجود دې چې اغستا اسناد سابقه کاری معیار ده، ولی مثلا قومیت هم پکې معیار ده. نو هغه ځان سره فکر کوي وخت چې زه په قومي سورسه ماته د حق راکړل چې زه لاسم د کمشنر ته، طبعا په ذهن کې په وجدان کې به هغه سورس ته تعهد لري. او کله چې بیرون په ټولنه کې مشکل منځ راسو دانو هغه نه دفاع کې تاسو د تیر ټاکنو کې د کمشنرانو اختلاف ته وګورئ. څه فخر کوي چې موږ کمشنران ټول یو وړوکی اقلیت اوسي، اما واقعا بی‌طرفه پکارپو او ښه خلک اوسي نسبت د نسي د هر قوم نماینده راسي ولته زیاتره دي نسي د ټول سیستم د سلامت لپاره کار وکړي. لغه قومي سورس نسي د حمایت اخیسته یا ور معرفي سوی ده هغه ته تعهد ولري. دا خو همدغه مشکل د چې موږ ټاکنې نه سمېږي. زه د اوسني اصلاحات د اصلاحات هیڅوک نشي کوي نافع کوي. دا نو هر څوک غواړي چې اصلاحات منځته راشي. ولې بیا هم افراد ټینګار ده. خو افراد لس نفر تاسو فکر وکړئ لرم هغه به د خطرې د اوسنی حکومت یا د څوک چې ځانونه کاندي کړي دوی اعتماد دوی باور په پروسې راسي. اما څه تضمین ست چې بیا دوی هم لکه د تیرو کمشنران داسې یو حالت اعلان نشي چې ټاکنې خراب شي او دوی بیا هم لوی ثروت معرفي سي. یعنی هر ټاکون لپاره موږ استخدام کو، پس له هر ټاکون بیا غا افراد یعنی یو ځل مصرف لوخي شي دي. بله هم د وضعیت متاسفانه سوی. اما دا موږ نشو کولای پر سیستم باندې باور وکړو. یعنی د اصلاحاتو په برخه کې پر سیستم ډیر تمرکز وشي نه په افرادو باندې کنه. په دې اړه به هم تاسو نظر لزان سره ولرم. فقط یو مهمه مسله ده د کمشنرانو د ټاکنو په برخه کې د معیارونو ویل شوی دي چې لیسانس دی باید وسی کنه. یعنی شپاړسم پاس دی وسی رشتای هم دلته مطرح نه ده چې څوک د حقوق، څوک د قضا، څوک د سرندوالۍ یا څوک د بل رشتي یا هم په دې ته ورته. اوس د ټاکنو اړوند کمیسیون خو خیر د شکایتو کمیسیون چې انتخاباتي محکمه ده الته یو د ادبیاتو کمشنر یا د ادبیاتو وړ کس ورشي یا د ژورنالیزم او یا هم د طب او یا هم د اقتصاد یا هم د انجینرۍ ځکه دلته مطرح لیسانس ده. نو آیا د دوی کارونو کې به خند او ځند را نشي تاسو په باور؟ یعنی یو انجینر به بیا قضایي مسایلو ته یعنی حقوقي مسایلو ته ډیر په برلاسه نه وسی نسبت په هغه چا چې هغه به سرندوالي او یا قضا وایي. زه فکر کوم څوک د مدیرانو په برخه کې راځي ډیر ابتدایي حقوقي په دوی ته کفایت کوي. د هر یو ځان ته مشاور لري، دلته تخنیکی ټیمونه دي د راهنمایي کیږي. زیاتره د کمشنران په وجود دي چې باید تخنیکی لوړتیا او ظرفیت ولري، اما د توغونه ډیر پام نه کیږي ځکه د زیاتره مدیریتي او سیاسي پوسټونه دي. اما نور ټول تخنیکی ټیمونه خپل ته دوی ته مشوره کوي. یقینا هغه څوک چې مثلا زید انتخابات نهادو ته کار کوي باید مرتبطه حقوقي او هغه اداري چارو کې دي تحصیل دا بخوي ځکه مسلک او هغه رشته ته احترامي. اما دا ساينه ته متاسفانه موږ په هیواد کې په نور برخه کې ډیره توجه نه کوي. اکثر ډاکټران تاسو ګوري سیاست کوي او اکثر سیاست مداران زی فارماسي کې کار کوي. دا مشکل متاسفانه وجود لري. یعنی دغه څه بنسټ چې هغه بیا انتخاباتي محکمې حیثیت لري کنه اندېښنه تاسو نه لري چې سبب بیا د پایلو مسله ډیره مهمه په تیر ټاکنو کې وو چې هغه څوک چې التزی باید مرتبط یا د حقوق یا د قضا نه دوی باید مرتبط عالی تحصیلات ولري. اما تاسو ول د چې هغه څوک چې پراس کې راغلي درسته چې مثلا یو سو ادبیات باندې حقوق باندې ټول بلدي ولی مشکل متاسفانه ډیر په دې برخه دغه سطحي او یا هم عجولانه تصمیم
تر شاید څه کېدلی شي یوازې او یوازې د دې لپاره چې موږ څوکۍ پیډه کړي کو وخت صحیح نشي یوه مهمه مسله دویمه ستاسو خبرې ته راځم چې د عذابو غبرګونونه پرې را کنټرول کړو را کم کړو او یو ډول عذابو ته وروښیو چې هر څه نو د حکومت په لاس کې نه دي که نه دا تاسو یاست چې تصمیم هم نیولی شي او دا ډول یو قانون ګویا تعدیل شي چې د عذابو ونډه هم پکې اوسي او د کاندیدانو غوښتنې ډېره دلته مطرح اوسي د عجولانه او سطحي برخوردونو تر شا څه کېدلی شي زه فکر کوم چې په اصل کې خو ټول پوهېږي چې حکومت څه غواړي هغه کوي اما دغه اوس هم چې مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه هلته راغونډ سوي دوی ټول خپل نظریات ورکړه طرحې ورکړلې اما زه فکر کوم هغه څه چې بالاخره خپله د اجنډا پر اساس مخکې ځي هغه مخکې ځي واقعي دلسوزي او تعهد نه تنها ټاکنو ته د وطن بلکې په مجموع کې چې نه لري بینمي ټولنه په یو عوام فریبه شعار دلته راغی په اوایلو کې اما اوس ګورو چې هغه هم زیاتره خپل ګټو ته متحده دي نسبت دته چې واقعا د یو هېواد یا د یو ملت ښېګڼو ته پام وکړي نو په دې ارتباط زه فکر کوم په ټولیزه ډول د افغانستان ټاکنې د غیر ټاکنیز عواملو تاثیر لاندې ده مسله د سولې ده مسله د جنگ ده مسله د پخلاینې د طالبانو سره مسله ډېرې چې بینمي ټولنه نور علاقه نه لري افغانستان ته د دیموکراسي د احیا یا د دې شان لپاره ظاهره کې خو به لري خو په اصل کې نه لري ځکه دا تحولات چې په امریکا کې راغلل هغه لورای ویل چې موږ هدف په افغانستان کې ملت جوړونه یا دیموکراسي ایجاد نه ده موږ د خپل د ګټو لپاره دښمن د ځپل لپاره هلته تللي یاستو او موږ هدف دا ده نو دښمن خو کله چې د 2019 کال هغه چې د انتخاباتو لغنه ونوځي خو خیر یو اړخ انتخاباتو سره لګیږي چې هغه د حکومتداري مسله ده حکومتداري کله راځي چې موږ په بنسټیزو انتخاباتي بنسټونو کې بنسټیز تغیرات راولو دوی باندې باور رامنځته شي کنه د دوی شعار دا و چې د حکومتولۍ لپاره څنګه موږ افغانستان ته ځو د نشي توکو د منځ تللو او د ترهګرو د منځ تللو د حکومتداري د غژمنه چې دوی کړي ونه اصل او اساس او بنسټ خو هم دغه بنسټونه دي چې دیموکراسي دلته کېږي نو موږ لا 13 کلو وروسته نن د داسې یو څه شاهدان یاستو چې که نتیجه یې منو نو د یو بحران لوري ته ورځو اما خبره ده خو اصلا په سیاست کې یو شعار د ظاهر د یو ماهیت د خبره ده دوی واقعا په اوایلو کې دوی متحد وو تاسو کو ګوري ډېر مهمه پروژې په بخش د عامه پوهاوي کې تعلیم تربیه کې مدني ټولنو د ایجاد هغې تقویه لپاره وسول اما وروستني تغییرات په خصوصا په بیني ټولنې کې ایجاد شو هغه دا چې دوی ترجیح او فکر د افغانستان د جنگ او شخړې په ارتباط باندې تغییر وکړ دوی لورای ویل چې نور د موږ ماموریت الته د دیموکراسي د ایجاد د بنسټونو تقویه او د ملت جوړونه نه ده موږ د دښمن د ځپلو لپاره تللی یاستو او تای موږ مخه نو په دې ارتباط باندې دا خبره په د معنا ده چې هر نوع برداشت دي په ارتباط مخکې موجود چې موږ ټولنه سره به واقعي مرسته وشي یا بنسټونه به جوړ شي دیموکراتیک به ایجنسي دا تقریبا د دې یو نفع ونه او عملا نموس تاسو ګورئ چې ټول سیستمونه وس مخ په اقتدارګري زی ټاکنې یو مسله د ټاکنو په څنګ کې د پارلمان مشکل په ټیرو کې موجود و د حکومت داخل وزیر اختلاف منګه تکیه په بین المللي کومکو په این زمان کې تاسو په ډیپلوماټیک صحنه کې ګورئ چې یو د افغانستان ملي حاکمیت تقریبا نه درناوی دا ټول هغه عوامل دي چې د دوی نجمنتیا خپل خبرو ته ښیي او ډېر خلک باید ساده لوحانه باور ونه کړي په شعارو یوه لنډه دمه لرو بیا راګرځو دغو مسایلو باندې په انشاءالله بحث وکړو چې تعدیل شوي قانون کې نورې کومې اسانتیاوې رامنځته شوي دي دا خو یې هغه ستونزې به خدای ناخواسته که رښتیا هم مدیریت نه شي بیا به یې ګټه نه وي د تعدیل شوي قانون ګټې څه دي او ستونزې نورې هم پاتې دي او که نه پر دغو مسایلو به انشاءالله بیا هم له مل صاحب سره بحث ولرو ستاسو ملتیا غواړم